أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. سورة نساء آيات نمبر 2. يومئذ فدغ ورزب يود الذين خشوي أغكسان كفروا چې کفر کړی دي وعصوا الرسول او د رسول نافرمانی کړي ده. لو تسوى بهم الارض کچيري اواره کړسي پر دوی باندې الارض مزک ولا يكتمون الله حديثا او نبو پټوي دی الله عز وجل څخه حديثا خبر. دا آیات د مخکې آیات سره مناسبت ستا. مخکې آیات په دې ارتباط باندې وو چې انسان باید په دنیا کې هغه ټول حقوق پر ځای کې چې د الله تعالی د طرف څخه پر د باندې لازمی دي چې ادا کړي. دا ځکه چې په دنیا کې چې څومره وخت انسان تیری دا تیریږي او د دې په عوض کې د آخرت یو لوی ژوندۍ را روانه چې په هغه کې به د ټول شانو په ارتباط باندې دوه قسمه شاهدان په سړي باندې پیښیږي. یو د انسان خپل اعضاء دي چې په انسان شاهدی ادا کوي. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي چې اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. او یا الله تعالی فرمایي ويوم يحشر اعداء الله الى النار وهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون. نو یو خدا چې د انسان پوستکی د انسان او ژبه سترګي او دارنګه غوږونه په انسان شاهدی ادا کوي. او بل دا چې دوم شاهد په دوی باندې پیغمبر وي او دریم دا چې دوی ملکی وي چې الله تعالی فرمایي اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. دا درې او څلرم زکه پر انسان شاهدی ادا کوي. واخرجت الارض اثقالها. نو دا په انسان شاهدی ادا چې د انسان خپل اعضاء شاهدی ور باندې ادا کی، انبیاء علیهم السلام شاهدی ور باندې ادا کی، ملائکه شاهدی ور باندې ادا کی، ځکه ور باندې ادا کی. نو دا انسان بیا د فرار کوم لار لري. الله سبحانه و تعالی فرمایي موږ تاسو ته په دنیا کې څو سوالونه درستولې دي او د سوالو جوابونه هم درښودلې دي. نو دا سمې چې د آخرت په ورځ باندې بیا تاسو هیڅ حجت پیدا نه کړئ او په دا ورځ کې چې وای څوک ناکام شي هغه کسان ناکام شي چې هغه کوپر کړي او پیغمبر یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی کړي. نو دا ودا ارمان کې چې کاش کې د امزکه پر دوی اوارسه وي، یعنی دوی په دې امزکه کې زره زره وای او چا پیدا کړي نه وای، لیکن دا شي کېدلای نشي. دا ارمان خو بدی کوي. نو مخکې آیات کې الله تعالی و فرمایل فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید فكيف نصحلت بوي اذا جئنا كل مراتبو من كل امه دهر امت نبي شهيد فيو شاهد وجعلنا بك على هؤلاء شهيدا امر وګرځو تا على هؤلاء فدغ کسان باندې شهيدا گواه چې تاسو پر دې باندې گواه وګرځو او د دوی روبرو د دوی په ارتباط شاهدی ورکي. یومئذ فدغ ورزب یود الذین خشوی، یعنی حال بدغوی چې په دغه ورځ خشوی الذین کسان کفروا چاوی کفر کړی دي وعصوا الرسول او د دې معهود پیغمبر نه فرمانی کړی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا به خوشوي لو تسوا چې هوار کړل شي بهم فردی باندې الارض مزکه، یعنی دوی د مزکه سره ګډوای زره زره وای تر سوچ د دې آفت او رسوایی څخه محفوظ پاتې شي وای. خدا سے بنه کیږي بلکې الله تعالی فرمایي د دې شاهدی سره سره به دوی خپل هم اقرار کوي. ولا یکتمون الله حدیثا، ولا یکتمون دوی بنسي پټولای د الله عز وجل څخه حدیثا هیڅ خبره، بلکې خپل به هم پر ځان باندې اقرار کوي، خبره به پټولای نشي. حدیثا هیڅ خبره چې د دوی څخه په دنیا کې صادره شوی دا خبره به نشي پټولای. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه څخه چا پوښتنه وکړه چې بل ځای الله تعالی فرمایي چې کله کافران د قیامت په ورځ باندې راجم کړي
نو دی دا وایي چې والله ربنا ما كنا مشرکین، چې اے الله په تا دې زموږ قسم وي چې موږ شرک نه کاوه، موږ په شرک باندې نه واخته، یعنی د شرک په پټوي. او دلته الله تعالی فرمایي چې دوی وای نه پټي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ورته چې د قیامت د ورځې دا مواقف دا متعدد دي. په ځینو مواقفو کې کېدلای شي دوی د مسلمانانو عامه حالت ته وګوري چې په ښه حالت کې د جنت ته داخلي، نو دوی به دا تمه فکر وکړي د ځان سره چې راسي د خپل شرک پټ کړي، ګوندې الله تعالی تاسو د مسلمانانو پر رقم معاف. لیکن په بل موقف کې به بیا دا یقیني ورته معلومه شي چې دلته پټېدل فائدہ نه کوي، نو خپل به اقرار وباندې کوي. نو ولا یکتمون الله حدیثا، دوی باندې سي پټاوالای د الله تعالی سره حدیثا هیڅ یو خبره باندې سي جن پټاوای، هغه ټول خبرې چې دوی کړي دا بسادي. علماء د دې څخه دا یو مسله راخسته چې په مجالسو کې چې انسان مجلس کې باید ډېر کوشش وکړي چې داسې خبره نه وکړي چې هغه د آخرت لپاره خطرناک. کله سړی په مجلس کې د خلکو سره راشي نو داسې یو خبره جنې وسی چې په هغه باندې خپل آخرت خراب کړي، لیکن دای خبر نه. حدیث کې راځي هر هغه مجلس چې په هغه کې د الله تعالی ذکر نه، هغه مجلس پر دې خاوند باندې د آخرت په ورځ باندې غم دی او پریشانی ده. نو یو خدای په مجالسو کې سړی کوشش وکړي چې د داسې خبرو ځان وساتي چې د الله تعالی د ناراضتیا سبب ګرځي. مثلا په خبره کې د چا غیبت جنې وسی، په مجلس کې پر چا بهتان جنې وویل سي، په مجلس کې د بل ملګری سپکاوی جنې وسی. ځینې کسان بزرګان وي، دیندار وي او شو صوفیان خلک هم وي، د علماو سره محبت او تعلق هم وي، لیکن کله چې په مجلس کې کښیني دا خبرې یو پر بل باندې تنقید وي، یو د بل سپکاوی په خبرو کې غرض وي، او یو د بل اهانت یې غرض وي چې دا پر پلانی باندې انور وخان، یا هغه په خپل انداز او کلام کې راوګرځي، دا خطرناکه مسله ده، آخرت ته تاوان پرسیږي او الله تعالی انسان پرانیسي. د دې ځان ساتل ډیر مهم دي. دا سه انداز جوړول دا ډیر لوی ګناه ده. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه یو حدیث را نقل کړي. پیغمبر علیه السلام یې فرمایل چې کله یو سړی یو خبره وکړي، دا خبره د په نظر شنداني اهمیت نه لري، لیکن دا دومره خطرناک خبره چې الله تعالی د دغه یوې خبرې په وجه جهنم ته واچي. او کله یو سړی په مجلس کې یو خبره وکړي، هغه خبره دون اهمیت نه لري د په نظر، الله تعالی ته دون خوشي چې د دې یوې خبرې په وجه جنت ته داخل کی. نو یو خو دې شي ته متوجه کېدل پکار. په دې مجلسو کې عموما دا خبرې چې سره تاو بالاسي، کله یو څوک حق خبره وکړي خو د تنقید په انداز یې وکړي، بل ملګری د دې حق خبرې سي انکار وکړي، او یا د دې حق خبرې کې تعویلات پیدا کړي، خدای آخرت په دې خرابېږي، ځکه د حق خبرې څخه به انکار کوي هغه، او یا به د خپل نفسي خبرې د سمولو لپاره مختلفې نور لارې ورته جوړي. نو د دې ځان ساتل پکار. ولا یکتمون الله حدیثا، هغه کسان چې د دینداری دعوه کوي او د علماو سره محبت وي د دین په خاطر، او ډیر باید د دې شي خیال وساتي، دغه خبرو څخه ځان وساتي. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبيل حتى تغتسلوا. یا ایها الذین آمنوا اید ایمان خاوندانو لا تقربوا الصلاة، تاسو منی دې کېږي منزلره، وانتم سکارى حال دا چې تاسو نشیاست، حتی تعلموا ما تقولون ترسو چې تاسو پوهیږئ ما تقولون چې تاسو څه وایاست، ولا جنوبا او ندی جنوب دال مانځه ته نږدې کېږي، الا عابر السبیل مگر پر لارې مسافر، حتی تغتسلوا ترسو چې تاسو غسل کړی نه وي، وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط، کچیری تاسو واز مریضان او علی سفر یا پر سفر واز، او جاء احد منکم من الغائط او یا راغلی یو تاسو څخه من الغائط د ضرورت ځایته، یعنی قضای حاجت او کوي، او لا مستم النساء یا مشذ مسکړه، فلم تجدوا او تاسو بیا پیدا نکړل ما ان اوبا فتیممون او قصد وکي،
صعيدا طيبا د پاک خاوري فامسحوا نو بیا مسح کړی وی وجوهکم فامسحوا بیا مسح کړی به وجوهکم خپل مخونه و ایدیکم خپل لاسونه ان الله یقینا الله عز وجل کان دی عفوا فرمعافکون کی غفورا فربخشون کی یا ایها الذین آمنوا د دې آیات یو ربط دی بل شان نزول دی ربط یې د مخکنی آیاتو سره دادی لکه څنګه چې د انسان اقوال د الله تعالی په نگرانی کې دي او الله تعالی د یو انسان څخه د قول په اعتبار باندې سوال او جواب کوي دغه سي د انسان افعال هم د الله تعالی په قبضه او قدرت کې او د انسان د فعل څم الله تعالی د هغه څخه پوښتنه کوي یوازې خبره د جیب نه ده بلکې د عمل خبره هم ده نو مخکې آیاتو کې خبره پر دې باندې رالل چې تاسو خپل خبرو کې احتیاط کوئ او د خلکو حقوق ادا کوئ یعنی ګواه کې مخکې اشاره و دې ته چې تاسو ترغیب او اعمال او دلته بیا ترغیب دی و دې ته چې تاسو ځان د ګناهونو نه راوګرځوئ نو دې آیات کې هم دا خبره کوي چې تاسو کله د نشه په حالت کې یاست نو تاسو په دا وخت کې منځ مکوئ شان نزول ادا دی چې حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه بعضی صحابه کرامو ته دعوت کړي په دې دعوت کې مختلف صحابه ملمانه حضرت علی رضی الله عنه هم دا ابتدا د اسلام کې په مدینه منوره کې دا حالت نو کله چې دا دعوت په وخت کې شراب وچشل سول نو حضرت علی رضی الله عنه د ماښام مانځه ته مخ کې کړو حضرت علی رضی الله عنه چې د ماښام منځ ورکاوه نو په دا وخت کې قل یا ایها الکافرون سورۃ وایي پدې کې یو لا فاتس قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون دا لا کلمه فاتس یعنی اعبد العیاذ بالله ما تعبدون نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړه چې تاسو د نشه په وخت کې منځمک د دې په ارتباط تفصیلی خبره سورۃ بقره کې تیر شوی انما الخمر والميسر رجس من عمل الشیطان دا تاسو تفصیلی ال اوریدلای سی بیا چې دا تدریجی دا د شراب حرمت راغلی او یواري دا واقعا او بیا دغه څورسته جنگ پیر شوی او بیا الله تعالی مکمل حکم نازل کی سورۃ مائده کې چرایي یا ایها الذین آمنوا اید ایمان خاوندانو لا تقربوا تاسو منځ دې کېږي الصلاۃ المنزلره یعنی په داسې حالت کې منځ مکوي وانتم سکارا حال دا چې تاسو د نشه په حالت کې یاست حتا تعلموا ما تقولون ترسو چې تاسو په هغه چې څه وایاست تاسو ما تقولون تاسو څه وایاست یعنی په دا وخت کې خود المنزه د نه کول غرض دادي چې منځ پر خپل وخت کول خو فرض دی باید سړی خپل منځ پر خپل وخت باندې وکړي ځکه الله تعالی منځونه د وخت مطابق فرض کړي او حدیثو کې د دې منع راغلی د سړی دوه منځونه په یو وخت کې کوي او دا ډیره لویه کبیره ګناه بلل شوی لیکن په دغه وخت کې چې کله تاسو په نشه کې یاست په دا وخت کې منځ منافی دی دغه عمل د منځ سره ضد دی په ټکر کې دی نو چې تاسو کله نشه یاست نو په دا وخت کې منځ مکوي نو مطلب دا چې په دا وخت کې نشه مکوي ځکه دا وخت د منځ دی نو منځ پر خپل وخت کول فرض دی در باندې نو دا مطلب چې نشه مکوي په دا وخت اصلي غرض دا دی دا نه چې منځ مکوي بلکې دا نشه مکوي په دا وخت نو دې څه دا معلومه سول چې په ابتدا کې اول د واره پر دې حرمت د شرابو دا د منځ د فار راغلی چې د منځ په وختو کې د شرابو چشل منع الله تعالی صحابه کې ځینی مزاجونه داسې پیدا کړي و چې په جاهلیت په دور کې هم دا کار نه کړ خپل صدیق اکبر رضی الله عنه او ځینی نور صحابه دا شراب په ټول وخت نه دي شي نه مخ کې تر اسلام نه ورسته تر اسلام او سید الرسول صلی الله علیه وسلم خو طبيعت الله دا ګرځولي چې د هر غیر مشروع عمل څخه مخ کې تر نبوت هم محفوظ پاتو حتی تعلمو ترسو چې تاسو په هېږي ما تقولون چې تاسو څه وایاست یعنی واره خو په دې باندې ځان پوکي چې خبرې څنګه کوي علماء لیکلي دي چې د نشه حالت یوازې مراد نه دی یعنی هر هغه حالت چې پرتا باندې د بل شي غلبه ډېری نو په هغه وخت کې د دین کار مکو د مثال په توګه د شپې را پورته شوی خوب انتهایی زیات درځي غلبه د خوب دي زیاته په دا وخت کې تلاوت مکو ما په دا وخت کې تهجد کوه بلکې بدس دا خوب ستاره لپاره خیر دی
یا مثلا د ورځې د غسیې چې ډیر زیات پریشان یې په سر دې ډیر سخت درد دی یا بل پریشانی درته پیښ ده او ته تلاوت کوي مې کوه تلاوت ځکه دا دغه آیات څخه دا مستنبط ده دا مسله او یو حدیث کې هم دا راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي اذا نعس احدکم فی الصلاه که پتا سو کې یو چا ته خوب ورتلی فالمانځ کې خوب ورتلی یعنی د تهجد مانځ ته پورته سوی فلیرقد بدیس حتى يذهب عنه النوم تر سوچ خوب جن ولار شي فانه لا يدري لعله يستغفر ويسب نفسه وای ممکنه ده شاید چې دی به خبر نه دی به استغفار غواړي هغه به ځان تک شنزل کی یعنی دا دی به د استغفار کلمات وای هغه به داسې کلمات چې خدای په ناراضه کیږي د عذاب ذریعہ به ګرځي نو داسې کلمات په ویلو باندې د ثواب پر ځای عذاب ورته لیکل شوی نو شدا د دا کارونه کې امام قرطبي رحمه الله دا حدیث نقل کړي د مسلم حدیث نو دې څه ټول هغه اقوال او احوال جن راوتل چې سړی په هغه وخت کې په خپل عادي حالت کې نه وي ځینې کسان بیا ځای سوفیان ګرځېدلي الته مریضان وي سخت ډیر پریشان وي پر سر هم درد وي دلته د تلاوت تکش نو دا طریقه نه ده او په دې طریقه باندې ځانم زیرول دی بل څوک هم زیرول دی او دا د شریعت د اصول خلاف کار په شریعت کې الله تعالی د خپل بندگان سره آسانی کړي چې آسانی کړي د آسانی حکم باید سړی پر ځان تطبیق کې انسان عاجز دی باید پر ځان سختی ونه کی حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تشددوا سختی مکوئ په شدید علیکم بیا پر تاسو هم سختی وکول شي بیا به الله تعالی په مزاجو کې سختی واشي ځینې کسان به تاسو تجربه کړي چې د وخت سخت مزاج اوسېدلی د اولادونو سره د کوروالاو سره یې ژوندۍ داسې درنه او ترخه تیر کړي مزاج کې اوس د سختی او د شدت راغلي دغه طبيعت وي نو دا طبيعت شته طبيعت نه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې څخه منع فرمایله سختی کول پکار نه حتا تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبيل او یو په دې فاتحو کې چې دا ډېر تلاوتونه کوي دا خلک اسی ځانم ګناګار کوي نورم ګناګار د فاتحه اصلي غرض د دې چې سړی د مړي قربانو ته تسلی ورکړي او د مړي ته مغفرت دعا وکړي د فاتحه غرض خدای ته تسلی دې ته په شریعت کې تعزیه وایي یعنی یو چاته تسلی ورکړي د تسلی دانه د سورۃ یاسین شروع کړه د سره تر پای پورې وایي خلک کاروبار والا خلک وی هغه د 15 دقیقو د پاره راغلي تاسو سورۃ یاسین شروع کړی سړی ولاړی دایم نشي او ته دلته خپل یاسین پر خلکو تیزه هغه د مړي کیسه د یاسین تیزی ځینې کسان او یا وجدي دعاګانې وای غلط عبارت غلط توري مختصره دعا د پیغمبر علی السلام سره غلې د پیغمبر سلام د مبارک خلیه څخه جوړوي کلمې راوتلي هغه خیر دي در هغه چې تدوسو کلمې سره وای د ځان مشکل الفاظ جوړاوه او طریقې جوړاوه او یا وجد تلاوتونه کوي خلکو تلواري دیو تلاوت نه او یا تقریر شروع کې په فاتحه کې تقریر یو ساعت سي نو د دې څخه ځان ساتل پکار دي انسان ته څه فکر پکار دی ولا جنوبن او نه د جنابت په حالت کې تاسو د مانځه ته نږدې کېږئ یعنی کله چې پر تاسو غسل کول فرض الا عابر السبيل مگر کپرلاري مسافر واس او بنوي د دې حکم ورسته روان دي حتا تغتسلوا دا در ولا جنوبن پر اړه ترڅو چې تاسو غسل کوئ یعنی ترڅو چې غسل جنابت مکړی نه تر هغه وخت پر المنځ مکوي زکات چې غسل د جنابت د المانزه د شرایط څخه دي وان کنتم مرضى یعنی موږ چې تاسو ته دا امر کوو چې تاسو ترڅو غسل کړی نه المانزه ته مور نږدې کېږئ دا حکم په عام حالاتو کې دي خو د عذر حالات د دې څه وتلي کچیر یو سړی معذور او عذر یې درلودي مثلا مریض وو خو د مریضۍ په صورت کې کدی او به استعمال کې په مرض کې شدت راولي او یا مسافر دی او بنسته او یا خو وبستا خدای قدرت نور باندې دی یا په دې واجبانی چې سولاغه او رسی نسته یا په دې واجب چې پر وبو باندې دشمن حاکم دی او یا یو حیوان زمری دی یا یو مار یو بل شی الته مسلط دی چې دی بیرید چې الته ورسم کې دای چې ما به اخري نو یا قدرت پر وبو نه لري او یا وبني دا دواړه صورتونه په سفر کې وبني نو په دغه سي وختو کې پر تاسو باندې دا نه د لازمي چې بیا به خامخا غسل بلکې په هغه صورت کې بیا تیمم ستاسو د پاره کفایت او یا خدا مریضان هم نه یاست
او بل دا چې په سفر کې هم نه یاست لیکن وجه داوی چې وبني او تاسو او دس مات کی او یا مثلا د کوروالا سره صحبت وکي او په دا وخت کې وبنسي استعمال ول نه پیدا کیږي وبني نو تاسو ته د تیمم اجازه ده نو په دې کې شپږ صورت رااله یو صورت دا دی مریضان یا وبې استعمال تاوان درته کی دوم دا په سفر کې یا وبن لري دریم دا چې تاسو صحبت وکي او وبني او یادا چې او دس مات کی وبني ا د وبو د نه درلودل صورت نو دادي یا خو وب تاوان کی او یا وب باندې ته قدرت نه لري وی خو قدرت نور باندې لري سولاغنی رسینی او یادا چې رسی او سولاغه هم وی الته دشمن مسلط وی یا کوم حیوان وی نو په دا ټول صورتو کې تاسو ته د اجازه ستا چې تاسو تیمم وی و ان کنتم مرضى یعنی دا د مخکنی حکم څخه استثناء ده کچیر تاسو واس مریضان یعنی اعذار در سره و یو دا غو عذر څه مرض وو د وبو استعمال ضرر در ترساوه او علی سفرین یا په سفر باندې واس او هل توبه پیدا کړي او جاء احد منکم او یا راغلی یو تاسو څخه من الغائط د ضرورت زایلره او لامستم النساء یعنی د ضرورت زای تراغلی مطلب دا چې قضای حاجت ایو کی او لامستم النساء او یا ملامسه وکړل النساء د شذ سره امام شافعی رحمت الله علیه مسلک دادی چې شذ ته لاس وړل دا او د سماتی یعنی لمس د شذ د خپل کوروالا سره ملامسه د لاس استعمالول دا منع دی او د سماتی یعنی مطلب دا چې او د سماتی د منع دا مطلب دی زمول د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دادی چې د لامستم څخه جماع مراد یو دلیل خدا دی چې لامستم دا د ملامسه څخه سوی دی مفاعله ده او دا تلمس د دواړو جانبینو سره راځي او خالف الله سرورلو کې لامس دی و طرف راځي او بل دا چې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه د حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سره پر دې مسله اختلاف درلود دي چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تیمم دا د جنابت لپاره صحیح نه بلی اول تیمم یوازې دا داسه د فارسته چاو د سړی نه لري تیمم کولای شي نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په مقابله کې ابو موسی اشعری رضی الله عنه دا آیات ورته وایا چې دا آیات ورته وایا نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ورته سیدی د دې آیات څخه ثابت ده چې دا غسل د پاره هم تیمم کفایت کوي نو معلومه سول چې عبد الله ابن مسعود غوندي فقيه صحابي چې دا آیات د غسل د پاره دلیل وبدي او وې ګرځاوه نو په دې سره مراد د لامستم النساء څخه جماع ده خالد لاس مثلا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا عمل دا زمر د پاره یو دلیل دی د دې سماسه او نور دلایل هم عائشہ رضی الله عنها وايي چې ما په کوټه کې پیغمبر علیه السلام د شپې تهجد منځ کا کوټه تنگ او ما د مسلې د سر طرف ته شی غزولې پیغمبر علیه السلام چې په سجدي ته ولاړی نو زما شو ته به لاس راوړي ما په شی وڅ کولې د سجده ولګو د دې صدا معلومه سول چې په حالت کې د منځم پیغمبر علیه السلام لاس څو مشلولې دي او په دې او دس مات نه دی بل او لامستم النساء او یا تاسو ملامسه مباشرت کړي د شذ سره نو په دا ټول صورتونو کې کمرزان یا مسافر یا یو دس مات کړي یا کوم بل مشکل درته پیښ وي پر تاسو ټول باندې غسل لازم نه دی بلکې فلم تجدوا ما ان کتاسو په دغه وخت کې وب پیدا نکړلې یعنی یا موربانی قدرت نه درلودلی فتیممون و تاسو قصد وکي صعيدا طيبا صعيدا د خاور طيبا فاکه یعنی تیمم وهي تیمم قائم مقام دی د وضو او جنابت دواړو د پاره او د تیمم طریقه بنو داوی چې فمسحو نو تاسو بیا مسح کی به وجوهکم بخپل مخونو باندې وایدیکم بخپل لاسونو باندې یعنی دوازل خپل دواړه لاسونه پر مزکه باندې ووهي او یو واره پر مخ باندې کش کی او بیا یې په لاسونو باندې فمسحو تاسو مسح کړئ په دغه لاسونو به وجوهکم خپل مخونه وایدیکم او خپل لاسونه تر څنګهلو ان الله كان عفوا غفورا یقینا الله عز وجل کان دی عفوا فرما عفکم کی غفورا پربخشن کی زکد الله تعالی عادت مبارک دادی چې د خپل بندگانو سره آسانی کی نو د کوم ذات چې عادت داوي نو ځکه پربخشن کی او پر مهربانه چې تاسو د پاره دومره لوی انعام وکي چې تاسو ته خاوره پر ځای د اوبو کای مقام ودره
او خاور سهل الحصول د ارزای سړی پیدا کوي دا د نبی عليه الصلاه والسلام د امت د پاره یو انعام دی ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي د دې اجازت نور امتونو ته نور کړل شوی دا زما د امت خصوصیت دی چې خاورې د اوبو پر ځای قائم مقام ودرېدل صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم صدق الله